बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको शाहिद खान शाहिद څنګه تاسو ته معلومه ده په باړه کې چې کومه واقعه راغلی وه د محمد یحیی افریدي کوم چې په 85 ګزکوي کې پروت و مونږ تللی وو خپل هلې ځلې مو کړې زموږ سره د خپل د ملکنډ ډسټرکټ دا کوم سیول ډیفینس جانباز چې کوم دي موږ سره بیا بیګا موږ رالو د شپې ناوخته دوی هلته کې دوی اوس رالو نور واقع به دوی موږ ته بیانوي چې څه حالات دي څه پوزیشن دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. کتونکو سره شیر کې څه واقعات دي هلته څه پوزیشن دی. شاهد خان بھائی لاول ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې په دې مصروفیاتو په دور کې او سره د خپل ټیم د ټولو شکریا ادا کوم چې په دغه ځای کې ځان ټیم وباسي او هغه ځای ته ځان ورسي نو د ټولو شکریا ادا کوم. او دغه واقعه په حواله باندې به زه دا وایم چې کله بیګا تاسو ویډیو وکړه نو په هغې کې نن یو غونډه وشوه او هغې ویډیو دونه زور اخیستی دی چې سیاسي عوام او تنظیمونه ټول یو حال یې راواخکړو چې په هر حالات کې دا لاش په موږ راوباسو. نو هغې کې چې دی نو ماشاءالله ابتدا وشوه. زه خو په خپل ډله کې دغه کریډټ ټول تاسو ته بوزم او که ضمیر خان به زموږ د ملکنډ اوسېدونکی دی دغه یو جهان مننه کوم چې دا دغه قدم یې اوچت کړی دی نو موږ د هغه شانه به شانه ملګرتیا کوو. مننه. بالکل څنګه چې دوی وي سمیر خان ضمیر صاحب چې کوم دغه اواز ورکړی و زموږ ورور دی موږ ستاینه کوو. ضروري نه ده چې په هغه ځای کې د موجود وي. نن هم دوی وي چې موږ له مخې له راغلی خو هلته هغوی ورته ویلي چې تاسو مه راځئ ځکه چې دلته عوام تاسو ته راټولېږي او دغه ځای نه تموان تاودي تارونه تاودي کار پې شروع دی. بل تاسو وختي وي چې هغې وایي څو ورځو کې به دغلته رسو. دا چې دغه کم مشینري چې دی دا 10 ګزه کار په 24 غنټو کې کوي. دا 25 ګز دی. تاسو په حساب وکړئ دا 8 ورځې خامخا اخلي. یا جی او 8 ورځې بعد موږ به انشاءالله 8 ورځې بعد ځو که یوه ورځ نیمه موږ هلته کې لیټ شو انشاءالله دوباره به موږ د هغه ځای بیا د زو حالاتو په معلوموو که زموږ د وس پکې څه وو نو انشاءالله موږ به وروسته کېږو نه. بالکل کتونکو تاسو کتل سیول ډیفینس ټیم کې د ملکنډ ډسټرکټ چې کوم جانباز دي دوی واپسې شو ځکه هلته ګڼه وه کسان ډېر زیات شکر الحمدلله ډېر غټ خلک راغلي وو. زموږ چې څومره پښتانه مسلمانان ورونه دي ټولو یو همت وکړو اتفاق یې وکړو راغلي وو نو دو ډېرو ټیمونو ته وي چې تاسو ځئ په نمبر به دلته کار کېږي. د الله نه دعا کوئ چې الله دې موږ ته دغه ماشوم لاش صحیح سلامت راکړي. تاسو هم دعاګانې کوئ موږ هم دعاګانې کوو او الله دې دا کوم خلک چې محنت کوي دوی ته بری ورکړي چې الله دغه ماشوم لاش صحیح سلامت روباسي او خپل مور او پلار ته حواله شي. د دې سره ما شاهد خان شاهد او زموږ د ملکنډ سیول ډیفینس ټیم له اجازت راکړئ. د الله په امان.